بسم الله الرحمن الرحیم. امام جعفر صادق علیه السلام فرمایش کوي مولای عیسی ای مومن حاجت پرو کوله دا ای خانه کعبه دست توابونه بهتره ده و یو تواب سکوم ده دا وچکره ده. دین علاوه موږ سره یو بل روایت دی. هغه روایت کې داسې یی څه خانه کعبې نه یوه تواب ثواب دا دی څه هغه انسان عملنامې کې به 6000 نیکی لیکای شي و 6000 گناهانی به اید انسان رنگوای شي و 6000 درجات به ایدی بلند کدای شي و الله رب العالمین به ایدی انسان 6000 حاجتونه پوره کوي. نو تاسې خپله ولیدل څه د مؤمن حاجت پوره کولی ثواب څه کوم دی هغه 10 ثوابو برابر دی. نو 10 ته څه چې کې ضرب بیر کې بیا الله وکسوی انسان ته سوره نیکی لیکي و سوره گناهان ورته بخشش کوي و سوره درجات بلند کوي و سوره حاجتونه یې پوره کوي. اندی شان سره امام حسن مجتبی علیه السلام فرمایش کوي مولای عیسی ما خپل بابا نه و ما بابا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نه اوریدلی دي چې حضرت به ویله چې څوک هم چې خپل دینی ورور حاجت پوره کولو دپاره یو قدم اوچتوي هغه مثال داسې دی لکه هغه د خدای لیارې کې نظره کوله عبادت کړی وي. هغه هم داسې عبادت څه ورځې روژه ساتلی وي او ټوله شپه یې د خدای عبادت کې تیره کړې وي. امام محمد باقر علیه السلام فرمایش کوي چې کوم سړی د یوه مؤمن حاجت پوره کولو دپاره قدم اوچتوي الله رب العالمین ای هر یوه قدم بدلی کې ایدی عملنامې کې لاس نیکی لیکي و ایدی ثواب څه کوم دی لاسو غلامانو آزاد کولی نه و یوه میاشته روژې ساتلی نه و مسجد الحرام کې یوه میاشته اعتکاف کولی نه بهتره دی و افضله دی. روژه او اعتکاف خپل ځای کې ډېر زیات عظمت لري، ډېر زیات ثواب دی، ډېر زیات فضیلت دی. خو د مؤمن حاجت پوره کوله دا اعتکاف نه و روژې ساتلی نه هم زیات عظمت لري. اندی شان سره موږ سره یو بل روایت دی څه هغه دا دی څه که یو مسلمان د بل مسلمان حاجت پوره کولو دپاره قدم اوچتوي نه دغه قدم څه کوم دی دا 70 طوافونه بهتر دی او بیا هم هغه طواف څه هغه مسجد الحرام کې شوی وي. نو الله رب العالمین د ایمو تاسو ټولو توفیقاتو کې اضافه وکړي څه د مؤمنانو د مسلمانو حاجاتو پوره کولو کوشش وکړو.